کې چې مصنوعي ویښته لګول څنګه دي. مصنوعي ویښته مطلب دا دی د بل ویښته لګول یا خپل ویښته لګول. نو د دې درې صورتونه دي او بعضې درې قسمه تپوس کې چې دا جایز دي که ناجایز دي. دویم مونځو سره کیږي که نه کیږي. دریم نمبر دا دی چې غسل او اودسو سره کیږي که نه. دا درې څلور مسلې دې سره تړلي دي. یو مسله پکې د رنګ مسله ده چې رنګ ورکولی شي ویښتو له که نه. دا به درته بیا بیانو. ویښته لګول درې قسمه ویښته بازار کې لګولی کېږي په دریو طریقو باندې. یو ته ویلی کېږي هیر ټرانسپلانټیشن یا هیر ټرانسپلانټ. ویښته باقاعده د اپریشن ذریعه سره بدلول یا لګول، امپلنټ کول، باقاعده په سر کې خښول. یو دا طریقه ده. یو د هیر بای هیر پروسس. داسې یو شی او یو جلی یو نری شان داسې جالی شان جوړی په دې کې بارني ویښته لګی او هغه جلی او هغه سرمن شان ورته ووایه یا جال ورته ووایه. جال هغه جال چې ویښته پې بره تړل شوي بیا هغه جال په دې سر باندې لګی. دا دویمه طریقه ده. دا 2 میاشتو 3 میاشتو لپاره خلک کوي بیا هغه بدلی. او دریمه طریقه ده د ویګ لګول. ویګ داسې چې بار تیار جوړ شوي ویښته او هغه عارضي طور سره انسان په سر باندې ږدي، سر سره نښلي نه، بس اني ټایم یې په سر کولی شي او اني ټایم یې لرې کولی شي. دا 3 قسمه ویښته دي. اول قسم ویښته عزتمندو د هغې حکم او د هغې طریقه. اول قسم هغه ویښته دي چې هغه ته هیر ټرانسپلانټیشن وایي. پیوندکاري، خپل ویښته په خپل بدن کې پیوند کول. پښتو ترجمه پیوند خو هر څوک پېژني، خپل په بدن کې خښول. نو د دې طریقه دای چې دا سرجنان ډاکټران چې کوم د هیر ټرانسپلانټ والا ډاکټران وي، ډېر ماهرین ډاکټران دي نن سبا، هغه ستا د دې سر نه ویښته راوالي. مثلا د شا طرف نه اکثر ویښته خلک وي، دا مخې طرف ته ایرپورټ کېږي، پهله دا داسې چړۍ ته جوړېږي. نو د شاته نه ویښته راوالي او دا خپل ویښته تاله په دې سر کې امپلنټ کي، خښې کي. نو خپل ویښته انسان استعمالولی شي. نو خپل ویښته کې د شاته نه راولګول، مخې ته دې ولګول، هېڅ خبره نه ده. او هغه په سر کې بالکل فکسډ کي، بالکل یې اونخلی، پیوستې کي، جوړې کي. نو بس هغه ستا ویښته دي، خو مخکې د یو پټي کې اوس د بل پټي کې دي. نو بس مخکې شاته اوس مخې ته رال. نو بس خیر دی، دا ستا خپل ویښته دي. الله انسان له د زینت د شریعت په دایره کې دننه اختیار ورکړی دی. خو بعض عالمان وی بس مړه چې سر دې کټا شو او گنجې شوې او ختم شوې، خو بس قیسه ختمه. نو اوس څه غواړې؟ د خپل وخت یې تېر کړی دی، بس اوس بیا ځان نه ځوان جوړول او بیا ځان له داسې کول. وایي داسې چټي کارونه دي، خو حرام ورته نشي ویلی، ناجایز ورته نشي ویلی، خو چټي کارونو کې دي، ځکه دا سر به د اخر گنجې کېږي. خو بعضې کسانو ځکه زموږ اکثر ګوره سرونه څه نه څه گنجي دي. یو بوډۍ ښځه وه، یو ځل هندوانۍ پلی پلی کوله، کټ کولې، نو جړلې. نو دا دغه ته تپوس کې انګور چې هندوانه کټ کې څه مرچکي خو نه کټ کې چې جاړې یو سره، یا پیاز خو نه دي چې جاړې یو سره. نو هغې ورته ویلې بچیا ټیک د پیاز خو نه دي، خو د حاجي صاحب هغه گنجې سر راته یادېږي دا هندوانه چې کټ کومه، نو هغې پسې جاړمه، حاجي صاحب یې مړو. نو بهرحال عزتمندو دویم نو دې ویښتو کې به داسې چل کې چې خپل ویښته ځان ته لګولی شي، خو د بل ویښته نشي لګولی. ځکه تاسو ته تېر شوي جمعه حدیث بیان شوي چې لعن الله الواصل والمستوصله. نبی علیه الصلاة والسلام وایي د الله لعنت دی په هغه انسان باندې چې د هغه بل انسان ویښته په خپل سر کې لګوي، او چې څوک یې وله لګوي او څوک یې غواړي، په دې دواړو د خدای لعنت دی. نو بعضې عالمان د دې نه عام حکم لري چې هر قسمه یخته د هر چا یخته نه بیا لګي، خو خپل ویښته انسان لګولی شي. خپل د انسان خپل پټی دی. دویم نمبر عزتمندو هیر بای هیر پروسس دی چې د چا ویښته راواغېستلی شي. ما درته یو پتری شان، یو جلی شان، یو جالی شان په دې کې ویښته بار نه دا ډاکټران فکس کی او هغه تا ته په دې سر باندې ولګوي. نو دې جلی کې دننه اوبه ځي او خولیم تې وځي راوځي، اوبه هم پکې نه نوځي. خو چې کله یې تاله په دې سر باندې د کټاس سر باندې لګوي،
نو په دې باندې سي لیکویډ محلول واچي دوی شان د رنگ په شان مایا بيدون کی محلول دوی د لپاره واچي لکه ال پی نو هغه چې د لپاره سر کټاس باندې ولګي او به دا جلی کی دي نو په دې سره هغه سوري واپس بند شي نو به دې کې لاندې وب نزي دویمه طریقه ده دی طریقه کې عزتمندو دا نه دي کول پکار که کې پزان باندې خو پورا خرچه وکا او کني کې نو بس به دي نور خصونه تیار شاسي سر به دي خراب شي دوه میاشتې باز وخت د ال پی یا د سیس په سر لګیدلی نو بعضې کسانو چمړه ډېره کمزوري چې رالري کې د لاندې سر یې ولسخا کړي نو وی د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه نو مخکې خو د سر ویښتو غم و اوس د کپرۍ نه بچ کېږي او هغه سر او هغه چمړه دې خرابه شوې ده اوس به دې سره څه کوي ډېر کسانو سره داسې شوي دي نو ډېر به دې څیزو سره دویم دا دی کې اکثر د بل انسان ویښته لګوي نو د بل انسان ویښته لګول لکه د ښځې ښځې له لګول د سړي سړي له یا د سړي ښځې یو بل له لګول دا ویښتان دې باندې د ټولو عزتمندو اتفاق دی چې دا ناروا او حرام کار دی ځکه حدیث کې صراحتاً راغلی دي نشي لګول او دویم دې سره د اودس او د غسل مسله هم راځي نو که پوره سر باندې دې ویښته کې غوستل نو په اودس کې په څلورمه حصه باندې کم از کم مسه کول فرض دي نو چې ستا سر کې څلورمه حصه نه ښکاري نو کم ځای باندې به مسه کې او په غسل کې ټول سر ټول بدن ټول سر وینځل فرض دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تحت کل شعرة جنابة د هر ویښته لاندې جنابت پټي دا غوتا چې کم ډس کړی دی داسې کیمیکل دي خارج کړي دي چې د هر ویښته لاندې جنابت راغلی نو هر ځای به وینځي نو د دې وجې نه عزتمندو چې کله تا په سر باندې هغه ویښته چپکاو کړي دي انخلولي دي پیوست کړي دي نو دې ته خو اوبه نه ځي که نه او که د چا د څلورمې حصې سر پکې ښکاري مثلا دا منځ کې دا میدان یې صرف ښکاره دی دې باندې لګولی نور خپل ویښته شته نو دا اودس کې داسې کولی شي چې په دې شاته سر باندې لاس راکاږي خو غسل کې به څه کې دننه خو پکې نشي ننوتی هلته اوبه ورته نیسي نو دا د غسل مسله مو سر راځي نو دې طریقې سره عزتمندو دې نه ځان ساتل پکاري دریم قسم خو که بالفرض یو انسان لګولی دي داسې ویښته چپکاو کړي دي او هغه بالکل د سر نه نه لرې کېږي داسې کلک نښتي دي نو که د سر نه لرې کوي نو سر ورسره زخمي کېږي نو بیا بعض عالمان وایي چې الله انسان خپل وس باندې پړ کړی دی کار خو یې د ګناه کړی و چې مه لګوه خو زه اوس یې لګولی دي او غسل کې ورسره گنجایش کوي وایي چې سر دې ورسره خرابېږي نو بس دا غسل دې وشو بس دا داسې دی لکه قایم مقام د هغه ویښتو خو اکثر علما کرام وایي چې نه کېږي دریم قسم هغه ویښته دي چې هغه د جسم نه لرې کېږي ویګ نو هغې باندې بالاتفاق عزتمندو مسه نه کېږي او وینځل کېږي هم نه یعنې غسل هم ورسره نه کېږي او دس هم ورسره نه کېږي چې کوم باقاعده لرې کېږي را لرې کېږي دغه بعضې غاښونه لرې کېږي دغه رنګې بعضې ویښته لرې کېږي را لرې کېږي اسانۍ سره هغه داسې وي لکه مثلا دا پټکې دا ټوپۍ خلک یې لرې کوي لګوي را لګوي نو داسې ویښته استعمال څنګه دی بیا ښځه نو دې کې دوه قسمه ویښته دي که بالفرض داسې ویګ دله چا جوړ کړی ستا ویښتو نه یې جوړ کړی دی نو زه صحیح ده بعضې داسې وي د بل انسان وي نو مارته د بل انسان ویښته استعمالول حرام دي ناجایز دي دویم قسم د خنزیر ویښتو نه جوړېږي ویګ نو د خنزیر ویښته استعمال هم ناجایز دی خو بالفرض یو سړی کټاس دی او هغه وایي ډېره خرچه هم نشم کولی خو زه ویګ میلاویږي او د ښځې مې د هندوانه سر ډېر بدې شي چې په لاس راکاږي نو کدو ورته رایادېږي وایي دا کدو سری دی زما دا خاوند نو بس زه ښځې دپاره څه نه څه سینګار شریعت جایز کړی نو که یو انسان په دې باندې ویګ لګوي نو ویګ کې چې کوم ویښته وي که هغه د کیمیکلو نه جوړ شوي وي بس صحیح ده خیر دی کیمیکل استعمال د انسان دپاره جایز دی یا که د څاروو د ویښتو نه جوړ شوي هغه دي ویګ دي مثلا د خره ویښتې درته لګولي دي ببرسری خر یا د اس ویښتې درته لګولي دي دا بعضې خبره زه مثال دپاره دغه دپاره کوم د توهین دپاره یې نه کوم ځکه هر چاته ضرورت را پېښېدی شي خو چې ستاسو ذهن کې دا مسله راشي د خندا په طور باندې نو عزتمندو د بل څه ویښتې پکې لګولي دي د اوښ ویښتې لګولي دي مثلا د اس ویښتې لګولي دي د شیر ویښتې لګولي دي او که د خرۍ نو بس خدای دې ورته ټینګ کړو چې په سر دې د خره ویښته وي کېغوڅو کېدای شي دماغو کې هم دې فرق راشي او بیا ډغرې وې او لتې وې
نو عزتمندو دا ویښته چې وچ شوي وي او صحیح شوي وي نو د دې استعمال هم شریعت څه نه څه جایز کړی دی چې د دې دباغت شوی یا د حلال څاروو ویښته وي نو د حلال سرمن سړی استعمالي کوټ ته جوړوي واسکټ ته جوړوي ټوپۍ ته جوړوي سپلۍ ته جوړوي که نه دا د څاروو وي که نه موږ استعمالو نو دغه رنګې ویښتې هم استعمالولی شي که نه خو چې د ویک په شکل کې وي بد لرې کېږي را لرې کېږي بس چې کور ته ځي دا کټه سر دې پټوه او ښځې ته هغه ویښته ښه مزار تاوه را تاوه چې هیرو جان لالا رالو او نور خو یې مینس کې خو یې کټا سره نو دې عزتمندو گنجایش کېږي خو دا به هر اودس ته هم کوزې او هر غسل ته به هم کوزې ځکه دا عرضي ویښته دي دا خو لرې کېږي که نه نو دې طریقې سره دا د ویښتو مسله درته بیان شوه